السلام علیکم ملګرو زه ام فضل نبی ملګرو دی وخت احتجاج چې کوم نه هغه مکمل طور باندې عروج باندې دی او غیور خټک چې کوم د ایشن کمیټې کوم چیرمن چې کوم نه هغه د احتجاج ختمولو اعلان وکړ او سبب هغه د اعلان کو سبب موږ د احتجاج چې کوم نه امغه په تارو چوک کې داغو دی وخت مو سره موجود دی د ایشن کمیټې روح روا چیرمن چې کوم نه غیور خټک چیرمن صاحب سب مطالبه وشي تاسو سره چاره به تا او کا سو کا او د احتجاج تاسو ارزي طور باندې سسپند کو دي وجوهات لګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره شکریہ فضل نبی بھائی تاسو راغلی او د خلکو کوریج د خلکو आवाज بر اعلی حکام ته برسوي. مونږه دا یو تحریک روان کړی او د احتجاج مونږ کال کړی او د دې سسپند کولو بس تاسو ته هم مونږ سسپند کړی نه دی دا صرف نن ورځ د پاره سسپند دی. مونږ خپل یو شیډیول جوړ کړی چې مونږ ډیلی بیسس باندې راوځو او په ډیفرنٹ پوینټس باندې به راوځو. نن په بو کیو سبا په تارو کیو نیکسټ ډے بیا نیکسټ پوینټ ورکو او خلکو تم چې تکلیف نه ورکول غواړو چې دا کوم خلک په دې روډ دی په دې کې بیماران وي زنانه به وي او خلکو تم تکلیف نه ورکول غواړو. نو ما خیال دی چې نن ورځ د پاره دا دونه تکلیف چې دا کم خلک راوتی په دې سورنور ولاړ دی دیم په تکلیف دی او چې دا کم خلک په ټرافیک کې راغلي او ټرافیک جام دی په دې کې دي دام خلک په تکلیف کې دي. نو موږ د خلکو تکلیف هم نه غواړو په موږ خپل احتجاج بھرپور طریقې سره ریکارډ کول غواړو چې زموږ د احتجاج ریکارډ شي او دا پروټیسټ ریکارډ شي او دا خلک چې راوځي دي چغه د دې فریاد دي د حکومت ووري او دې ته د ریلیف ملاو شي. مهرباني تاسو سره او وابډي والا څنګه چې بیګا مذاکرات کم ناکام شي نو هغه تاسو نن سره به تشویده وابډي والا بیګا چې موږ سره کوم مذاکرات شي د غنټ شل او د سټوري دا و چې هغه ټوله ملبه په عوام ورچول چې دی غلا کوي او دی مطلب دا چې غلې دی ګونډې چې دی بلونه نه جمع کوي نو دا ځکه لوډ شیډینګ دی او موږ په دې کې هیڅ نشو کولای. خو موږ ورته دا وی چې زما مطلب دا چې د عوام کته چې غل له نو ستا د وابډې یو لاینمن دوه بنگلې جوړې کړي دي غټو غټو گاډو کې ګرځي د به څومره تنخواهي 10,000 50,000 1 لاک د دومره هر څه چرته نه را جوړي خو دا د خلکو نه ریکوري کوي خو هغه ریکوري د خپل جیب ته اچي سرکاري ریکوري نه کوي. زمانه غټ غلطه ځکه چې ته د خلکو سره ته بته اخلي د خلکو نه چې تا ته یو سړی ریپورت شي چې را ته کونډه چولې ته غنه د میاشتې بتا اخلي ته د میاشتې نه 100,000 روپۍ اخلي. نو په دغه طریقه باندې د ټولو کونو چې حساب وکړو په لکونو باندې دا شی را جوړیږي او تاسو په جیبونه خپل ګرم دي ته خپل لاینمن ته خپل سپرډنټ ته خپل میټر ریډر ته دی کنټرول کا عوام اتوماتیکلی کنټرول دي. موږ ورته موږ تاسو کا تاسو څومره خلک ریپورت کړی دي تاسو څومره مراسلې لګلې دي تاسو څومره اف آی آر کړی دي دا هغه غي سره ما خاله دلته کې دی وی چې سب 40-50,000 میټر دي ټوله پکې 200 اف آی آر نه وي. نو د دې خپل پرفارمنس نه دی او خپل ملبدي په عوام باندې ورچي او موږ ورسره دا شی نه منو. سبب ته چې کوم احتجاج دی نو سبب د ال تاسو احتجاج به کوي تارو کې الله تارو کې بدا احتجاج کوو چې ترغه چې ترسو پر موږ ته چا باور نه را کړي اډمنستریشن باور نه را کړي او کدي باور نه را کی دا چغه وال فریاد کول جړه کول چې وسړی خوښ شو چغه وخی په جړه شي نو دا خو موږ خوښ شوی او موږ خپل چغه او موږ خپل جړه کو خپل فریاد وکړو. چیرمن صاحب درته وایي دی وخت کې ټول سیاسي ګوندونه چې کوم تاسو دی وخت موجود دي په دې هر قائدین د پی ټی آی هم ور خو مقامی ام پی ای چې کوم دی هغه درون आवाज دی مقامی ام پی ای یا ام ان ای چې هغه درون आवाज دی په دې وخت کې دومره احتجاج د سلور غنټې احتجاج وشو او په دې کې هغه شرکت اونو کنه ام پی ای نه ام ان ای نو آیا د سو د هغه دعوت ورکړو دی خبري بالکل جی هغه ته دعوت ورکړل شوی دی خو ډیره د افسوس خبره ده کته مثال وی چې زه به وسه هم څنګه د ملګرو پرون خبرو کا چې زما ام پی ای وای زما ام ان ای وای چې زه به وسه نو چې ته به وسه پکار دادا کستا وس کې دو تل اول تاواز اوچت کا کچرته आवाज نشو چتا ولې ته به وسه نو تراشه ته د خلکو کې ودرېګا ته د خلکو سره شامل شه چې تاسو په شان زم به وسه هم د دې په دک کې د دې په درد کې د دې په تکلیف کې دې سره شریک شه نو چې دام ته نه کې نو بیا خو دا ډیر زیات افسوس مقام دی. یقینا ملګرو تاسو د زموږ د چیرمن د درنې خبره اورې دی احتجاج زمونږ ارزي طور باندې مونږ احتجاج دی وخت ختم کو او سبب زمونږ د احتجاج په درن تعداد کې چې کوم نه کې خلک شرکت کوي اب تارو په چوک کې به وی یقینا ملګرو دی وخت هغه دا ویلې چې مونږ د ارزي تور باندې زګه شدید ګرمي ده او دی وخت جی ټی روډ چې کوم نه اده پیښور نه والي تر دغه پورې چې کوم مخار پور مکمل تور باندې بند ځای سره د عوامو سره ډېر شدید مشکلات دغه دینو هغه مشکلات مونږ نظر اوساتلو او مونږ د جی ټی روډ چې کوم نه هغه لګو وخت لپاره مونږ بند کو او مونږ به سبب بیا دغه ته روزو په تارو چوک ته ډېر مهرباني جی والسلام.